غزوه خندق دا په 5م کال د هجرت د نبی علیه الصلاۃ والسلام شوی دی. د شوال میاشت و د ورکوټي اختر میاشت. د بنو نذیر یو کسو چې د هغه نوم خوی ابن اخطب و. دا بنو نذیر یهود و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منورې نه جلا وطن کړیو، ایستلیو د مدینه منورې نه. نو د هغه غصه په زړه کې وه. نو دا خوی ابن اخطب د مکې په قریشو پسې لاړ، مشرکین مکه پسې، او هغې ته وویل وی مونږ هم ستاسو ملګري یو، او په مدینه منوره کې زمونږ وروڼه بنو قریظه هم پاتې کیږي، هغه به هم ستاسو ملګري، او د خیبر چې کوم یهود دي هغه به در سره ملګري، او ګرځو د عربو چې څومره قبیلې دي دا ټولې راټولو، او راځئ چې په مسلمانانو باندې حمله وکړو، ختم یې کړو، بیخکني وکړو، په مدینه منوره باندې حمله کړو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په غزاګانو کې یوه مشهوره غزا چې دا هغه غزا د غزوه خندق ته، چې دې ته غزوه احزاب هم ویلی شي. غزوه خندق ورته ځکه ویلی شي چې په دې کې خندق کنده کنستلې شوې وه، او غزوه احزاب ورته ځکه ویلی شي چې احزاب جمع د حزب ده، او حزب په عربۍ کې ډلې ته ویلی شي. او په دې غزا کې د عربو مختلفې ډلې یو ځای شوي وي د مسلمانانو خلاف، نو ځکه ورته غزوه احزاب هم ویلی شي. غزوه احزاب یا غزوه خندق دا په 5م کال د هجرت د نبی علیه الصلاۃ والسلام شوی دی. د شوال میاشت و د ورکوټي اختر میاشت. د بنو نذیر یو کسو چې د هغه نوم خوی ابن اخطب و. دا بنو نذیر یهود و. نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدینه منورې نه جلا وطن کړیو، ایستلیو د مدینه منورې نه. نو د هغه غصه په زړه کې وه. نو دا خوی ابن اخطب د مکې په قریشو پسې لاړ، مشرکین مکه پسې، او هغې ته وویل وی مونږ هم ستاسو ملګري یو، او په مدینه منوره کې زمونږ وروڼه بنو قریظه هم پاتې کیږي، هغه به هم ستاسو ملګري، او د خیبر چې کوم یهود دي هغه به در سره ملګري، او ګرځو د عربو چې څومره قبیلې دي دا ټولې راټولو، او راځئ چې په مسلمانانو باندې حمله وکړو، ختم یې کړو، بیخکني وکړو، په مدینه منوره باندې حمله کوو. نو د مکې مشرکین چې دي دا خو د نبی علیه السلام د مخکې نه دشمنانو، د مسلمانانو د بیخکنۍ پسې هغې هسې لګېدلي وو، خو زړه یې نشو کولی چې په مسلمانانو باندې حمله وکړي، ځکه خپل انجام په غزوه بدر کې هم لیدلی او په غزوه احد کې هم لیدلی، نو زړه یې نشو کولی چې په مسلمانانو حمله وکړي. نو دی خوی ابن اخطب ورته ووی دا ځل در سره مونږ تمام عرب یو ځای کوو، او راځئ په مدینه منوره به حمله وکړو، مسلمانان به ختم کړو.
د مکی مشرکین په دې باندې رضا شو. بل یو کافرو د هغه نوم دی کنانه ابن ربیع. دی لاړو او د مکې او د مدینې منورې په دې منځ کې یوه قبیله پاتې کېدله چې هغې ته به بنو عطفان وي. نه بنو عطفان چې دا اجرتیان خلک وو، هسې د سارا غونته خلک اجرتیان وو. چا به چې مړی کو دوی له به پیسې میسې ورکړه، دوی به پیسو باندې مړي کول. نو دا کنانه ابن ربیع په د بنو عطفان پسې ورغې. ویره تاسو د مکې د مشرکینو ملګرتیا وکئ، ځکه ستاسو دین او د دوی دین خو یو دی. مسلمانان ستاسو هم دشمن دي، د مکې والو هم دشمنان دي. هغې د حملې اراده کړې ده، نو تاسو ورسره ملګرتیا وکئ چې دا مسلمانان په یړه باندې ختم کړو. دا خو اجرتیان خلکو د هغوی خو د پیسو سره کارو. نو تمه یې وله هم ورکړه، تمه یې وله دا ورکړه وی د خیبر چې څومره کجوري کیږي که نه، د هغې نیمې کجوري به مونږ تاسو له درکړو. اوس دا خو لوی مال دی که نه. یو سړي ته ته ووایي زما ملګرتیا وکړه او د بونیر چې څومره غنم دي نو دا نیم غنم به تاله درکومه. نو دا خو څه لږ فصل نه دی. نو کنانه ابن ربیع د بنو عطفان ته وویل وی د خیبر چې څومره کجوري دي، مشهورې کجوري دي، د هغې نیمې کجوري به مونږ تاسو له درکو، خو ملګرتیا خو وکئ. بنو عطفان هم تیار شو. دا خو سخت جنګجو خلک وو، مړي به یې په پیسو کول، بدماشان به یې خلکو له ورکول په پیسو باندې. دوی ورسره ملګري شو. دلته نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر راورسېدو چې یاره بنو نذیر یو چال چلولی دی. هغې په خپله خو د خیبر یهود هم، د مکې مشرکین هم، بنو عطفان هم، دا ټول راجمع شوي دي او په مسلمانانو باندې حمله کول غواړي. څه وکړو؟ نبی علیہ السلام پریشانۍ کې شو. دلته نبی علیہ السلام خپل صحابه کرام راټول کړو په مسجد نبوي کې، مشوره ترېنه اخلي. څه وکړو؟ ټول عرب زمون خلاف یو ځای شوي دي، په مونږ باندې حمله کول غواړي. څنګه به ځان بچ کړو؟ تاسو ماله مشوره راکئ. هر صحابي به مشوره ورکوله جدا جدا. په دې کې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنهم ناستو. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فاسدو د الله پاک پیغمبره مونږ باندې په پارس کې چې کله داسې هنګامي حالات راغلو، یو مشکل به راغلو، نو مونږ به یو کار کوو، د کوم طرف نه به چې مونږ ته خطره وه مونږ به هغې طرف ته کنده وکنسته، خندق وکنستو. بس دی خوا به مونږ ناستو، دشمن به چې د کندې غاړې له راغې په مونږ پسې به نشو راتلی، ځکه اوښان دي، اسونه دي، پیدل دي، دا خو په هوا نشي تلی که نه. نو د خندق نه به دې خوا نشو راتلی، نو دشمن به هخوا پاتې شو، مونږ به دې خوا پاتې شو. نبی علیه السلام ته دا مشوره ډېره زیاته خوښه راله د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه. او نبی علیه السلام وفرمایل وی راځئ چې په دې باندې عمل وکړو. نو جبل سلع ورته ویلی شي، د هغې خواته نبی علیه السلام چې کوم مدینه منورې ته د را داخلېدو لار وه، هلته نبی علیه السلام په خپله نقشه کېښودله. داسې کرښې په خپله راوکاږلې د خندق، 10 میله خندق و، 10 میله خندق، او 10 ګزه یې 10 کسانو ته حواله کړو. وی 10 کسه به 10 ګزه ځای څه کوي؟ کني. دا نبی علیه السلام په خپله دا نقشه ورته وکړه. صحابه کرام شروع شو خندق کني، او نبی علیه السلام په خپله هم لګیا دی خندق کني.
د خندق پوره کامل کېدل دا صرف په شپږو ورځو کې وشو 10 میله خندق په شپږو ورځو کې وکنستلی شو دا وکنستلی شو بعض روایتو کې راځي 20 ورځې بعض روایتو کې راځي شپږ ورځې خو محدثینو تطبیق داسې کړی دی وی خندق کنستلی شو په شپږو ورځو کې بیا د نور څومره بچو تدابیر چې دي هغه صحابه کرامو چې پوره کول په هغې باندې 20 ورځې لګېدلې وي خو خندق پوره شوی و په شپږو ورځو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپله هم لګیا دی حدیث مبارک کې راځي جابر رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام می په خپله ولیدو چې د نبی علیہ السلام په خېټه مبارکه باندې خاورې پرتې وي مونږ به خاورې ورتاولې نبی علیہ السلام به هم خاوره ورتاوله مونږ به ګټې اوچتولې نبی علیہ السلام به په خپله هم څه اوچتولې ګټې اوچتولې د صحابه کرامو سره په خپله باندې لګیا دی او چې د خندق شروع کوله نو حدیث مبارک کې راځي لومبۍ کوداله نبی علیہ السلام په خپله راواچوله او بسم الله یې ووی او ګزار یې راواچو بسم الله سره شروع کړه بیا صحابه کرام شروع شو هر لسو کسانو خپل ځای کې نستو چې کله خندق کنستلی شو نو صحابه کرامو د ډېرې جذبې نه شعرونه شروع کړو یو صحابي پکې چغه وکړه وی نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا ګور ستړي وو که نه صحابه کرام ستړي وو ډېر زیات یو بل ته قاد سالم وه بل ته سخت جمع و ډېر سخته یخني وه او یخ بادونه چلیدل په دې یخنۍ کې به سړي هسې لوږه ډېره لګي نو یخني هم وه بادونه هم یخ چلیدل او ډوډۍ هم نه وه او کنستر هم ډېر زیات و نو یو صحابي پکې شعرونه شروع کړو وی نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دې خبره باندې بیعت کړی دی تر څو چې موږ موجود یو باقي او موږ به جهاد کو موږ په دې خبره د نبی علیہ السلام سره څه کړی دی بیعت کړی دی د نبی علیہ السلام خوشحاله و چې د الله پاک پیغمبر ګورې موږ وروستو کېدونکي نه یو موږ ستا سره ولاړ یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د هغې دا شعرونه واورېده که نه نبی علیہ السلام ورته جواب په شعر کې وکړو وی اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره الله ژوند چې دی دا خو د آخرت ژوند دی د دنیا بس ژوند دی الله ژوند د آخرت دی نو فاغفر للانصار والمهاجره الله د انصار و مهاجرو ته مغفرت نصیب کا الله دوی ته بخنه وکا او کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی اللهم انه لا خیر الا خیر الاخره فبارک فی الانصار والمهاجره الله خیر خو د آخرت خیر دی الله د مهاجر او انصارو لډیر برکتونه ورکا نبی علیہ السلام به دا جواب ورکو او د هغې طرفه به ورته صحابه کرام وویل نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا او یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی والله لولا الله ما اهتدينا فانزلنا سكينة علينا ولا تصدقنا ولا صلينا وثبت الاقدام اللاقينا نبی علیہ السلام فرمایل وی الله کو تا مونږ ته هدایت نه کړې کنه تا مونږ ته هدایت نه کړې نو ولا تصدقنا ولا صلينا نه به مونږ صدقه ورکړې و نه به مونږ مونځ کړی و وثبت الاقدام اللاقینا الله کو مونږ د کافرو سره مخامخ شو الله زمونږ قدمونه مضبوط وساته نبی علیہ السلام به دا اشعار ویلو دا غالبا د عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه اشعار دي نبی علیہ السلام په خپل اشعار نشو ویل نبی علیہ السلام خپل اشعار نه دي جوړ دا د عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه اشعار دي نبی علیہ السلام په دغه موقع باندې صحابه کرامو ته وویل دیو جن علما لیکي
وی کو چرته داسې یو موقع وي چې ته د ملګرو جذبه راوچتای ملګري ستړي شوي دي هغه په جذبه کې راولي وی د هغې دپاره ته اشعار ویلی شي خو دیني اشعار دیني اشعار ته ویلی شي لکه په غزوه خندق کې صحابه کرام هم اشعار ویلی دي او نبی علیه الصلاة والسلام هم اشعار ویلی دي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی ان الاولا قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنه ابینا الله د خلکو په مونږ باندې ډیر ظلمونه کړي دي د مکیوالو په مونږ باندې ډیر ظلمونه کړي دي دوی اراده کوله چې مونږ کفر او شرک ته واپس کړو خو ابینا مونږ انکار کړی دی مونږ څه کړی دی نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل ان ارادوا فتنه ابینا دوی اراده کوي چې مونږ کفر ته واپس کړو مونږ انکار کوو نو صحابه کرام به سره په جواب باندې په تیز आवाज وی ابینا مونږ انکار کړی مونږ کفر او شرک ته واپس نزو دا اشعار به ویل نبی علیہ السلام او صحابه کرام سره برغلیږو دیو جن علماء لیکي وی چرته داس یو مکوي چې پای کې مرګري ته په جذبه کې راولي خوشاله یې نو ته دیني اشعار ویلی شي دینی اشعار ته ویلی شي ها داسې اشعار من دي چې په کومو کې د ښځو صفت کیږي او داغي د کپړو صفاتونه پکې کیږي او داغي د جسم صفت پکې کیږي لکه کم چې دا ډمان دا ټاپې مفي کوي کنه دین احادیث مبارکو کې من راغلي د داسې اشعار ویل جایز نه دي هر داسې اشعار ته ویل شي چې پاغه کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مدح او صفت بیانېږي او د الله مدح پکې بیانېږي داسې اشعار ته ویل شي بیا حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ به هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدح کې اشعار ویلو یو ځل مشرکین مکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې څه ګستاخانه اشعار ویل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدی پکې بیان کړو حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا الله پاک پیغمبر جواب ورکم پاشار کوله جواب ورکم داسې جواب ورکم چې یاد به ساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی حسان ابن ثابت کیف بنسب زما د نسب سره بسکای کیف بنسب زما د نسب سره بسکای تب قریش په بدو یادای کنه تب بنو هاشم په بدو باندې یادای کنه نو دا خو زمان نسب دی نو تر قیامت پورې به خلک بیا دوی ته پاتې را دی وي په اشعارو کې به یادای نو کیف بنسبی دا خو زما د نسب خلق دی نو ته چې دوی په بدو یادای نو دا خو زما د نسب بد بیانول دي تر قیامت پورې حسان ابن ثابت رضی الله عنه فرمایل پیدا الله پاک پیغمبر ته مال اجازت راکا ستا نسب بت داسې وباسم لکه دورونه چې خلق ویخته وباسي لکه د وړونه چې ویښته وباسي که نه داسې به د ستا نسب زه سیټ ټکم ستا د نسب نوم به پکې نه راځي خو ما له اجازت راکړه چې صرف ستا د طرف نه ورله زه جواب ورکړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته اجازت ورکو حسان ابن ثابت رضی الله عنه د نبی علیہ السلام په مدح کې اشعار شروع کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره خوشاله شو وی الله د حسان ابن ثابت حفاظت په جبرئیل امین سره وکړه د حسان ابن ثابت حفاظت په چا سره وکړه په جبرئیل امین سره الله د حفاظت وکړه نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدح کې په صفت کې اشعار ویل جایز دي یو ځل په مسجد نبوي کې حسان ابن ثابت رضی الله تعالی اشعار شروع کړو عمر رضی الله تعالی ته غوسه شو وی حسان په مسجد نبوي کې د نبی علیہ السلام په جمعات کې ولاړ او ته اشعار وای حسان ابن ثابت وی ابو هريره څه شو مال ابو هريره لګرا ولای وی ابو هريره ته وایا
ابو هريره ته ووایه حدیث چې ما په دې مسجد کې د نبی علیه الصلاة والسلام د وړاندې اشعار ویلي دي او نبی علیه السلام ماله داد راکړی دی ما ته شاباسې راکړی دی نو علما لیکي چې په مسجد کې داسې اشعار ته ویلی شي چې پای کې د نبی علیه الصلاة والسلام صفت بیانېږي د نبی علیہ السلام په کیسه بیانېږي صفت بیانېږي ها نو دا نعتخوانان چې کمی د دوی قدر پکاري د دوی عزت پکاري خو هغه نعتخوانان چې کم نیکمله نعتخوانان چې د نبی علیہ السلام صفت بیانې مدح بیانې د هغې عزت پکار دی د هغې احترام پکار دی ها کم کسان چې نعتونه د ټپو په طرز باندې کوي داسې نعتونه او داسې نظمونه ویل بیا جایز نه دي چې هغه د ګانو په طرز باندې نعتونه وایي نو داسې جایز نه دي ځکه چې د نعت شروع کی نظم شروع کی نو یو بل ته به دوه تنه سترګې ووایي لکه د پلانکۍ ګانې پته راسې راواغست نو چې ستا په نعت باندې هغې ته ګانې یادېږي نو دا به ته کومې ثواب ولري نو داسې نعتونه ویل نه دي پکار ها نو خبره مې دا کوله چې نبی علیه الصلاة والسلام په غزوه خندق کې صحابه کرام هم اشعار ویل او نبی علیه الصلاة والسلام به ورله هم څه ورکاو د شعر جواب ورکاو خندق که نستلی کېدو لسو تنو ته لس ګزه ځای ورکړو چې دا بکنی نبی علیہ الصلاة والسلام هم د نخو کسانو سره ملګری شو لسم ځان حساب کړی و لسم پکې نبی علیہ السلام پخپله نو هلته څه صحابه کرامو د هغې په حصه کې په هغې کنده کې غټه راله لویه تیږه پکې راله نو اوس هغه خو ماتول پکار و ځکه که هغه پرېښودلی شوی خو کافر به بیا راوښتېدل که نه ټولو صحابه کرامو فی وس وکړو خو ماته نه شوه یو صحابي راغی د الله پاکه پیغمبره زموږ په غیسه کې ګټه راغلې ده ټول ملګري پې ستړی شو او ماتېږي نه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی زه درکوزېږم راغی نبی علیہ الصلاة والسلام پخپله او داسې هغه پلکی یا سخسوره یا ارشو هغه یې راواغستو چې هغه یې راواغستو حدیث مبارک کې راځي جابر رضی الله تعالی فرمایي وایي چې نبی علیہ السلام ګزار را پرېښوده زه ډېر سخت خفه شوم ځکه خفه شوم چې نبی علیہ السلام داسې لاسونه مبارک اوچت کړه که نه نو د نبی علیہ السلام خېټه مبارکه ښکاره شو پای پورې ګټې تړلی شوي نبی اسلام ګېډه پټه ساتلې وه خو چې داسې لاسونه یې اوچت کړو ګېډه مبارک ښکاره شو پای پورې تیږه تړلی شوې وه دا ګټه ولې تړلی کېږي سړی چې کله ډېر زیات لوږی که نه نو وایي په دې ګېډه کې مې دننه سم اور بل دی سړی چې ډېر وږی شي دا ګېډه دننه سوځي که نه نو دا ګټه چې دا لږه یخی دا د ګېټې له یخوالی ورکوي او دویم دا دی چې خېټه بلکل تشه شي د ملا سره ولګي نو بیا بس نیغ ودرېدل مشکل شي بیا ځکه چې دا ګېډه لاړه شي د ملا سره ولګي نو داسې ګټه یې پرې تړلې وه چې د خېټې دا چیپړوالی پرې لږ ختم شي دا پرې لږه ډکه شي داسې وی نبی علیہ الصلاة والسلام په ګېډه مبارکه پورې ګټه تړلې وه زه سخت خفه شوم وی نبی علیہ الصلاة والسلام چې داسې ګزار اوچت کو که نه او دې ګټې له یې راواچو نو نبی علیہ السلام ورسره اواز وکړو الله اکبر پل چې څنګه په ګټه ولګېد که نه وی د ګټې درېیمه حصه لاړه زره شوه نبی علیہ الصلاة والسلام وفرمایل وی ما ته د شام چابیانې راکړی شي ما ته د شام کوجیانې څه کړی شوي راکړی شوي او نبی علیہ الصلاة والسلام وفرمایل وی زما د الله په ذات قسم چې د شام هغه سرې ماڼۍ زه په خپلو سترګو وینم د شام هغه سرې ماڼۍ زه په خپلو سترګو باندې وینم بیا چې دویم ګزار یې راواچو او نبی علیہ السلام وفرمایل وی الله اکبر نو د ګټ نیم ګټ لاړ داسې
لاړو او د دې گزار نه یو رڼا پورته شوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی مال د پارس چابیانې راکړې او قسم په الله زه د مدین هغه سپینه ماڼۍ په خپلو سترګو وینم. او دریم گزار چې راواچو کنه وی الله اکبر نو د دریم گزار سره ګډ بالکل ریزه ریزه شو شګې شوې او د هغې نه ورڼا پورته شوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی قسم په الله د صنعا دروازې مې په خپلو سترګو ولیدې. او حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ السلام فرمایل وی جبریل امین راغه او ما ته او فرمایل چې ستا امتیان به دغه ځایونو ته رسي ستا امتیان به دغه ځایونو ته رسي. دا نبی علیہ السلام لره یو تسلی وه. تسلی دا وه چې اصل کې ډیره سخته وه ډیر د سختۍ وخت و ډیر د سختۍ وخت و. نبی علیہ السلام چې خپلو صحابه کرامو ته کتل کنه نو نبی علیہ السلام په خپلو سترګو لیدل چې دا صحابه زما ختمېدونکي دي صحابه کرام زما څه دي ختمېدونکي دي. ولې الله تبارک وتعالی د هغې سختۍ ذکر کړی دی اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ ذَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. الله دا هغې ټیم هغه سختي ذکر کوي که نه وایي دومره سخت وخت و چې ستاسو سترګې بکې راوتې وي دومره سخت وخت و که نه چې ستاسو زړونه مرکنډو ته رارسېدلي وو. خلک وایي زړه مې خولې له راغی که نه نو دا زړه خولې له نه راځي خو دا هسې یو متل دی سړی چې ډېر زیات تنګ شي که نه دا زړه ډېر ستړی شي وایي زړه مې نور خولې له راغی نو. الله تبارک وتعالی فرمایي وایي دومره سخت وخت و په غزوه خندق کې چې زړونه ستاسو مړو له راغلي وو مړو له. نو نبی علیہ السلام ډېر سخت پریشانه و. یو طرف ته تمامو عربو حمله کړې وه بل طرف ته بې سر و بې ساماني وه هېڅ نه نبی علیہ السلام ډېر سخت خفه و. الله تبارک وتعالی ورته په دې درې ګزاره کې زیری ورکړو چې د الله پاکه پیغمبره فتح به مومئ ستا صحابه کرام ختمېدونکي نه دي مدینه منوره خو پرېږدوه دا به یمن ته او فارس ته او صنعا ته رسي هغې ځایونو ته به رسي. ستا سره دا فکر دی چې زما صحابه کرام به ختم شي نه نه ختمېدونکي نه دي مدینه خو ستا دا ده د شام کلاګانې د فارس کلاګانې د روم کلاګانې به هم دوی فتح کوي. نبی علیہ السلام له الله تسلی په دغه ټیم کې وکړه. نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وفرمایل ما ته الله دا ځایونه وښول دلته کې منافقینو پروپیګنډه شروع کړه وی د 5 ورځو نه ډوډۍ نه ده خوړلې او د شام کلاګانې خوبونه یې دي د 5 ورځو نه ډوډۍ نه ده خوړلې او ځان له کندې کنې ځان بچ کوي او د شام د کلاګانو خوبونه یې چې موږ به د شام کلاګانې فتح کوو موږ به د فارس او د روم کلاګانې فتح کوو. وی داسې کې دا پروپیګنډې شروع کړې. جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی کله چې مې وکتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخ مبارک ته چې تک زیړ شوی د لوږې نه د لوږې په ډېر سخت اثر دی برداشت رانه ونه شو. لاړم کور ته خپلې بیبي ته مې وی چې په کور کې څه شی شته دی کور کې څه شته دی هغې راته وی چې یو سوع وربشې شته دی نو یو سوع چې دا 3.5 کیلو تینه جوړیږي هغه وخت کې کیلوګان نو که نه وی چې یو سوع وربشې شته دی 3.5 کیلو وربشې شته دی. ما ورته وی چې ته مې چنې ته کښېنه دا 3.5 کیلو وربشې ته وړې که او کور کې یو چیلوګې وړوکې غونته وررومې ولاړه ما زه ورته دا الالومه. ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوږې ولې د زمانه نور برداشت نه کېږي ځکه سړی خپله لوږه برداشت کولی شي خو د مور د پلار د بچو لوږه نشي برداشت کولی خپله به هر څنګه برداشت کوي خو چې کور ته راشي پلار دی وږي او مور دی وږي برداشت ته چا نه کېږي. نبی علیہ السلام د صحابه کرامو پلار و روحاني پلار و زمونږ د ټولو روحاني پلار دی
نو جابر رضی الله تعالی چې نبی علیہ السلام وګي ولې نور رانه برداشت نه کیږي هغه چیلې په خپل حلال کو بیبي ته وی ته دا وربش وړي کوا حلال کو سرمنی تیوستا وی زما چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته واما چې یاره ما لګ پخلې تیار کړي هغه بیبي و خيار وا هغه بیبي ورته اے جابره لګوتري خبر واورا تا ته فطر چې نبی علیہ السلام ډیر زیات سخی دی یوازې په خپل څه شی نه خوري نو کو تا ورته وی چې ما ډوډۍ کړې ده نه به صحابه کرامو ته چې راځي لکه جابر ډوډۍ کړې ده خو ګورې لومبې به یې پوه کړي هسې نه چې ما مختوره نه کړي اگر پسې ټول صحابه کرام راولې بیا کور څه شي نه نبی علیہ السلام ته به ووایي چې صرف یو سواع وربشې دي او یو وړوکی چیلوګی دی ګورې پوه به یې کړي خبره به ورته وکړي هسې نه چې ما ملامته کړي بیا کور کې جابر رضی الله تعالی فرمایلو ښه جابر رضی الله تعالی چې واپس لاړو نبی علیہ السلام ته غلی په غوږ کې وي د الله پاکه پیغمبره ما ډوډۍ کړې ده دا چې ما سره ډوډۍ وخوري خو د الله پاکه پیغمبره صرف یو سوع وربشي دي یو وړوکی چیلګوټې مې حلال کړی دی نور څه شته دی نه نبي علیہ السلام صحابه کرامو ته فرمایله هلکه راځئ جابر ډوډۍ کړې ده راځئ جابر ډوډۍ کړې ده جابر رضی الله تعالی فکر کې پرېوتو بیبي چې ګوري اوس صحابه کرام په زرګاو صحابه کرام را روان دي ډوډۍ له بیبي سره فکر شو چې جابر خبره یې راکړې ده ښه ما پې پخلی کړی چې نبي علیہ السلام ته به ده ورته څه ویلي نه دي دا به څه کېږي دا به څه کېږي خو جابر رضی الله تعالی ته نبی علیہ السلام وفرمایلي ته زموږ نه مخکې لږ په منډه ورشه ته ورشه بیبي ته دې ووایه چې ډوډۍ لا پخومه او د پتیلې نه د غوښې نه سر مو اوچته وه وی ټیک ده نبی علیہ السلام چې صحابه کرام سره روان شه بیبي ورته وایي تا ته ما څه ویلو تا ته ما ویلو چې نبی علیہ السلام به خبر کې وګوره څومره صحابه کرامو سره را روان دي جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایلي ما ورته ویلي دي ما ورته چې صرف 3.5 کیلو وربشي دي یو وړوکی چیلوګي تا ورته ویلي وي او بیا ټیک شو بیا نبی علیہ السلام به پوهېږي په خپله نبی علیہ السلام چې څنګه راغی که نه او جابر رضی الله تعالی بیبي ته یې وویل ته ورسره ملګرتیا وکړه او ډوډۍ پخوئ تنور کې ډوډۍ پورې کوئ تودې راوړئ په خپله یو کاسه راواخسته سمسۍ نه کاسه یې راواخسته صحابه کرام یې په خپله کېنول کاسه یې راواخسته په کاسه باندې د پتیلې نه سالن راخلي او په خپله ډوډۍ وړه کوي په کاسو کې ماته او شوروا پې د پاسه اړئ په خپل لاس مبارک باندې په پتیلې نه په کاسه کې سالن رالي ډوډۍ ماته کړي په کاسو کې په هغې باندې غوښه او شوروا اړئ کسان کېنئ ډوډۍ خوري کسانو ته وایي کېنئ ډوډۍ خورئ جابر رضی الله تعالی عنہ چې ورته کلو فرمایل که نه وي لږه ده نبی علیہ السلام فرمایل وي ډېره زیاته ده ډېره زیاته هېڅ خبره نه ده ډوډۍ تمامو صحابه کرامو ډوډۍ وخوړه ده یو روایت کې راځي 100 کسانو وخوړه 3.5 کیلو وربشي څو تنو وخوړې بل روایت کې راځي وایي 3000 کسانو 3000 واړو کسانو خوړه دي دا غزوه خندق کې څو تنه کسانو 3000 وایي 3000 کسانو یو چیلګوټې او دغرنګې 3.5 کیلو وربشي د دې نه 3000 کسان ماړه شو چې کله ماړه شو نبی علیہ السلام جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایل په خپله یې وخورئ اوس په خپله یې وخورئ جابر رضی الله تعالی عنہ چا تپوس کوي دا څومره کسانو ډوډۍ خوړلې وه جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی قسم په الله کو 100,000 کسان وی هغه ته مړېدل 100,000 کسان وی هغه ته څه کېدلو مړېدل وی ځکه چې نبی علیہ السلام د صحابه کرامو سره واپس شو که نه زموږ وړه په حق کې حالت باندې او د غوښې چې کومه پتیله وه هغه شانتې د غوښو لا جوش و او ډکه وه وی چې نبی علیہ السلام رخصتېدو وی چې جابره د قادسالۍ ورځې دي خلک وګورې په دې ګاونډیانو ته تقسیم که وویشه په ګاونډیانو مې هم ډوډۍ تقسیم کړه دا د نبی علیہ السلام معجزه وه دې کسانو ډوډۍ وخوړله اصل کې یو خبره به دګي
چې کله جابر رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل کنه یا ډوډۍ لږه ده ډوډۍ څه ده نبی علیہ السلام له جواب څه ورکو وی ډیره ده لږه نه ده څه ده ډیره ده د دین علما لیکي وی د چا ډوډۍ له چې لاړ شي د هغې سپکاوی به نه بیانوي د چا ډوډۍ له لاړ شي د هغې سپکاوی به کو ډیر کمزوری شی پخ کړی دی ډیره لږه ډوډۍ ده هغه ته وایي الحمدلله تا ډیر ځان ستړی کړی دی ډیره ښکلې ډوډۍ دې کړې ده ډیره خوږه ډوډۍ ده د چا د ډوډۍ به سپکاوی نه بیانوي الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي مونږ د چا واده له لاړ شو یا د چا خیرات له لاړ شو که نه او ښه ډوډۍ وخوره ځان ترې موړ کړو چې بار ته راوځو که نه یو ټوخی وکړو د ده دې الله وي خو باسي سړی څه بټې وریجې پخ کړې وې څه ګندې پخ کړه هلکه چې نه شي کولی سره وي خیرات کوي داسې وي که نه وي کله کله پکې وي مړه میخه یې لاله کړې وګورې څه خواره میخه یې لاله کړې وه په مجمه کې تش چمبړان پراته وو دا خبرې کوي که نه ډوډۍ وخوري کله وایي بټې پخ کړي دي کله وایي خواره میخه وه کله وایي چېرته مړه مرداره شوې به یا به وایي ناجوړه وه چېرته حلالوله چې خیرات یې پرې وکړو دا خبرې دي زمونږ د خلکو ډوډۍ وخوري بار ته راوځي بیا خو زه هم داسې ښه دی مکه چې دا جامې ترې نه ښه وباسي داسې ښه دی ولې زمونږ خیرات در کمې د ثواب خیرات دي زمونږ خیرات د کمې د ثواب خیرات دي اکثر اوقاتو کې راشي مولي صاحب پلار مې مړ دی نیکه مې مړ دی خیرات پسې کومه زه ورته وایم هلکه خیرات چې کوي دا خلک هسې موړ دی څوک وږي خو نه دي ښه خبره ده خیرات وکړه خو دې کې بیا هم ریا راځي دا پیسې یو یتیمانانو باندې ولګوه چېرته به چم ګاونډ کې به د یتیمانانې دا پیسې په هغې ولګوه چېرته قرضدار به د قرض بد راوستې دا غله ورکه دا پیسې په مسجد کې ورکه دا پیسې په مدرسه کې ورکه یاره مولي صاحب ښه ده خو خلک و چې به پلار پسې اډو دوړه ونه کړه نو ښه خبره ده خلک به و چې به پلار پسې اډو دوړه نو هندو ستړی خدای ناراضه هندو ستړی خدای ناراضه ستا پیسې لاړې او پلار ته دې هېڅ شی ونه رسېدو هسې دې خلک موړ کړو پلار ته تا چې دا وي یاره خلک و چې اډو لوګې پسې ونه کړه اډو دوړه پسې ونه کړه دا ته د الله د رضا دپاره کوي مخکې ورځ کې ما ته هلته مسله راغلې وه په هر حال ما ته یې مولي صاحب کومه خبره بهتر ده بهتر دا چې په جومات کې ورکړي یا په مدرسه کې دا پیسې ورکړي بیا خبر شوم وایي سړي خیرات کړی دی هلکه مې خیرات دی ولیکو تا ته خو ما داسې ویلي مړه ترورانې مې وي هغې وي چې سوال نه پیدا کېږي دا پیسې ته بل ځای ورکړي دا خلک به څه وایي دا خلک به څه وایي چې په پلار پسې اډو دوړه ونه کړه ترورانو مې چېرته منله ما ورته کورو چې استاد صاحب داسې وي خو هغوی نه منله نو ما چې یاره دا خیرات به وکړو هغه ته رسې که نه رسې خو خلکو ته خو به شو دکه خبره ده د ځان نه مخکې څه وکئ یقین په الله وکړه که دا بچي در پسې کوي دکه خبره کوي چې خلک وایي چې په پلار پسې اډو دوړه ونه کړه دکه کار در سره کوي دکه که خیرات در پسې کوي دغه خبره به کوي چې دا خلک به وایي چې په پلار پسې اډو دوړه ونه کړه ځکه پسې کوم تا ته ثواب در رسي نه د سره درته هم نه در رسي خو د خلکو د خوشحالولو دپاره وکړو نو ته چې خیرات په دې نیت باندې کوي نو خلک به در پسې خود خبرې کوي نو څوک وایي مرداره یې پخ کړې وه او څوک وایي تس چمبړانو په مجمع کې او څوک وایي بټې یې پخ کړې وي او څوک وایي لوګۍ پکې بند کړی و او څوک وایي ډلې پکې اچولي دي او څوک وایي خېټه یې راله خرابه کړې ده دکه به در پسې بیا کوي چې داسې خیراتونه ته کوي ښه خبره داره چې دا پیسې راواله یو لاس تر بله خبر نشي دا په مدرسه کې ورکه دا په مسجد کې ورکه په مسجد کې به د مونځ پوزې نه او دی وایي زه خیرات کومه ټیک شو که ته ورته وایې لکه د مونځ جومات له به پوړونه واله نو جومات له به پوړونه واله خو بیا دې نه خلک نه خبرېږي که نه ټیک شو دا ثوابونه نه کېږي نو به هر حال خبره مې درته څه کوله نبي علیه السلام عادت مبارک دا و چې د حلال څیز نبي علیه السلام چېرته بد نه دي ویلي حدیث مبارک کې راځي وایي د نبي علیه السلام به یو شی خوښ و هغه به یې پخپله وخوړو چې خوښ پې نه نو نه به یې وي چې خوښ بس خاموشه به شو زه نه خورم بس
دوره به ویل یو شی به یې خوښ نه و نو نه خورم دا به یې نه وي چې دا داسې دی دا داسې دی د حلال څیز نبي علیه السلام بد نه دي بیان کړی چې حرام و نبي علیه السلام به د هغې نه منع کوله نو دا صفت په ځان کې پیدا کړئ چې چا درله ډوډۍ وکړه ودې خوړه رووتي صفت یې کوه بد یې مه بیانوه خو ډېر کمزوری څیز و بیا هم صفت کوه بدو مه بیانوه دا ډېر د نمک حرام سړي کار دی چې کوم ځای کې ډوډۍ خو هم خوري او بیا پسې بد هم وایي دا ډېره نمک حرامي ده دا ډېره غلطه خبره ده چې کوم ځای کې ډوډۍ وخوړه بیا په هغه پسې بد مه وایه د هغه به دغه وسه چې کومه ډوډۍ تاله تیاره کړې وه ووایه الله دې ورله اجر ورکړي به هر حال د غزوې خندق واقعه مې شروع کړې وه په نیمه کې پاتې شوه نو نبي علیه السلام جابر رضی الله تعالی جابر رضی الله تعالی فرمایي وایي د الله پاکه پیغمبره لږه غونته ډوډۍ ده نبي علیه السلام وایي لږه نه ده ډیره زیاته ده ډیره زیاته ده نو نبی علیہ السلام با چې چرته هم ډوډۍ خوړل د هغې به یې صفت کو داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان در سره کلک کړئ تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره ډېره مننه والسلام